په د امریکا کې یو جوړه یو ښځه خاوند مسلمانان شوي خیر خاوند خو یې د مخکې نه مسلمان و پاکستانی و او ښځه امریکنۍ وه دا دواړه په یو سټور کې بابوګانو سټور کې کار کوي او دواړو یو بل سره ریلیشنشپ یعنی دوستانه تعلقات و بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا قصې هلته شته دلته مو سره وتېري د دې موبایل مبارک د برکته موبایل شریف مبارک د برکته دا دلته م راوتېري دا ځان له موضوع د خو وخت کم دی ګنې په دې مې هم داسې یو پیریډ اخیسته چې دا څومره فتنه ده نه د دواړو هلک او د جینۍ دوستانه وه نو هغه هلک دې جینۍ ته وایي چې ما سره واده وکړه جینۍ ورته وایي چې زه به لږ مور پلار سره مشوره وکړم اگر چې هغې د مشورې ضرورت هم نشته خو خیر چې مور پلار سره مشوره وکړو نو هغې ورته وایي داسې وکړه یو څو شرطونه به د هلک ولګوه خوښ دې دی ویاو ته یې خوښه یې او زه یم خوښه یم بس ټیک ده خو شرطونه ولګوه ګورې په دې پاکستانیانو اعتبار مه کوه دا لږ بې اعتباره دي مونږ شکر دی دا لقب او دا نوم ګټلی دی د بې اعتبارۍ ده هر ځای کې م ګټلی دی هغه د هلک ته وایي چې تا به یو څو شرطونه لګوم څه یو شرط خو به دی چې زما ستا واده وشي نو ته چې کوم ځای اوسېږې دلته به نه اوسېږو زما چې کوم ځای فلیټ دی نو هلته به اوسېږو ما سره به هلته اوسېږې یو هفته به در سره دلته یم بیا به ځې دویم شرط دا دی چې ما به خپل چرک ته بوځې د اتوار په ورځ سنډے اتوار په ورځ ته که دننه راته کښېنې او که بار کښېنې زه به خپل عبادت کوم بیا به ما راولې دریم شرط به دی چې ستا به د خپل پلار مور رونو دوستانو سره تعلق ختمیږي زما د مور پلار او قوم سره به تعلق وي څلورم دا چې ما ته به دا نه وي چې مسلمانه شه ما ته به د اسلام خبرې بلکل نه کوې که کې زما ستا وروسته جګړه جوړېږي اوس نه بس نه کوو واده دا هلک وایي دا جینۍ مې خوښه وه دا شرطونه مې ورسره ومنل لاړو عدالت ته سټامپ پیپر م ولیکو د هغوی چې کومه نکاح وه هغه م وتړله او بس واده وشو چې واده وشو زمونږ په مسلک دین کې د اهلي کتابو سره نکاح څه کېږي زمونږ په ځان خپل مولا له هلته م نکاح وتړله و یو هفته چې د واده وشو نو زه خپل فلیټ کې وم بیا د شرط مطابق ما کډه کوډه واغېسته دا یو بل امریکا خو بلا سټیټونه دي یو بل سټیټ کې پاتې کېده زه ورسره هلته لاړم وی دې زما د ډیری نه او د موبایل نه زما چې څومره تعلقدار دغه نمبر یې ټولې ډیلیټ کړی او خپل یې راته واچولې د خپل قوم او دا یو ځای به سټور ته تلو راتلو به او د اتوار په ورځ به دا ما چرک ته بوتله دې به دننه خپل بایبل چې څه وه به خپل عبادت کو زه به ورته کله دننه ناست وم او کله بار بیا مې راوسته دې ته ما د اسلام خبرې نه کولې په دې بدي لګېدې او دې به ما ته د عیسایت خبرې نه کولې بس یو ځای به سټور ته تلو او راتلو به د مینې ژوند وی 3 کاله م دقسې زندګي تېره کړه وی 3 کاله پس زه یو ځل سټور ته تللی وم او زما د ښځې چوټي کړې وه موږ په یو سټور کې ملازمین چې زه رالم زما د ښځې خاکروب راوستی و هغه چې کوم فلیټ کې مونږ پاتې کېدو هغه ډسټنګ یې کړی و هغه یې سنډل یې صفا کړی زیاتي چې کوم کاغذونه هغه یې ډسبل لاندې د فلیټونو کې لاندې یو ډسبل غوندې وي ډیراننما غوندې دی وي هغې کې خلک دا شیان مین راغورځوي زیاتي کاغذونه او رسالې مونږ کتلې وې ډایجسټ یې هغې یې غورځولې وې او ښه صفۍ یې کړې او سړی یې راوستی چې د رالم هر څه شیشه و ما وې ښځې لکه چې صفۍ دې کړي و یو بس چوټۍ مې و نو ما خاکروب راوستو د دې فلیټ صفۍ مې وکړه او دا هر څه مې برابر کړل وی ما سره یو قرآن شریف و مور را کړی و زما شوکیس کې پروت و خو ما قرآن شریف نه راته نه مې چېرته لوستی و بس مور را کړی و رومال کې نغښتی پروت و وی ما له قرآن شریف نه راته نه مې چېرته لوستلی و دا هلک وی ما لمونځ هم نه راته
زه به یو اختر او بل اختر مانځله تلمه د اختر جومات ته خو صرف د دوستانو د ملاقات په غرض به تلم ځکه چې ملګري راغونډېږي هغې سره ملاقات به وشو نور په مانځه نه پوهېدم نه مونځ راته نه په مانځه پوهېدم خو چې هغې بسې اټ بیټ کوه هغې ته مې سترګو کې کتل هغه چل به مې کوه وایي ما په جون کې چېرته روجام نه ده نیولې دا هلک وایي اسې په نوم مسلمان هم نور هم انګریز بلکې انګریزان هم لا خپل عبادت کې زما هېڅ نه زده نه مونځ نه قرآن شریف ما چېرته لوستلی نو خو دا قرآن شریف مور را کړی نو را سره پروت و شوکیس کې چې مې نظر وکړه هغه نو ما دې ښځې ته ویل چې ښځې دلته دې شوکیس کې په رومال کې یو شی تړلی وی هغې راته ویل چې یو ما ته وکته نو دا فضول او فالتو څیزونه مې د ډسبیل ته ډیران ته غورځول نو تا هم 3 کاله کې دې له ګوتې نه مې وروړې خاورې مورې دوړې ډسټینګ هغه سامان ډس پې د پاسه پروت نو هغه ما چې دا فالتو څیزونه ډیران ته غورځول نو ام یې ورسره ډیران ته غورځولې مونږ ورته ډیران وایو ته ډسبیل وایي وی چې دا خبره مې واورېده د زړه مې یو ټک نارې کړې بس دا د انسان دا زړه د الله په لاس کې دی حضور پاک په خپله فرمایي وی ان القلوب بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن بین اصبعی الرحمن دا خدای د 2 ګوتو یا د لاسونو منځ کې دی یقلبها کیف یشاء کوم خو کې خدای اړی نو اړی وی ځکه چې تاسو د الله نه سوال کوئ داسې وایه یا مصرف القلوب صرف قلبي لا طاعتك یا لونو اړونکي یا ذاته زما زړه نیکو طرف ته واړه زړه مې یو ټک نارې کړه چې ښه قرآن شریف لاندې هغه 14 ولسم چت کې مونږ دیرو ما لفټ هم پرېښود په پوړو مې را منډې 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 کړې او رالم چې خدای ورشم هسې نه د کمیټۍ ګاډې راځي دا ډېران وړي او دا قرآن شریف پکې یو سي په کوم ګن کې به غورځئ هغې خو چې څومره ګندونه راغونډئ نو هغه ټول د متیازو د ګندګۍ چې کوم ځای نه ټول هغې ته د هر څه غورځئ دا قرآن پکې نه وړئ دا څه وشو وایي چې رالم دا خو د کمیټۍ ګاډې نو راغلې هغه ډیران ته د ورننه وتم خلکو پې د نورو فلیټونو سیدونه راغورځولي هغه داسې ډک شوي ما لټو 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 د قرآن شریف پکې راووته چې راووت دا رومال یې د خاورو خټو نه ډک شوي د ګن نه ډک شوي ما راواغېست دا قرآن شریف هغه هر څه مې ترې لرې کړل او داسې جوخ مې د خپلې سینې پورې ونیوه بې اختیاره ما له جړه راله ومې جړل ښه مې وجړل زړه مې سپک شو دا قرآن شریف رالم کله خولې له وړم بوسه ورکوم ښکلوم کله په دې تندي ږدم کله په سترګو او کله په دې سینې پورې زړه کې یم چې خدای پاکه نن زما د بې حسۍ د وجې زما د رب د کلام دومره بېعزتي وشوه دغه 14 ولسم چت نه دا راوغورځېد ډیران ته چې الله نن به تا څومره خفګان کړي پروردګار ستا فرشتو به نن څونه جړه کړي او د کائناتو به څومره جړه کړي پروردګار دا ما د سینې پورې جوختونې مې وجړل او بره رالم وایي چې څنګه بره راوختم فلیټ ته وایي دې ښځې مې رامنډه کړه ما ته راته غاړه وته او زما نه زیاتې چغې هغه وایي جاړي او ما ته وایي چې ای سړیه بایګار د خدای په نوم ما معاف کړه ما ډېره لویه غلطي کړې ده ژوند کې کومې غلطي کړې ده مې دا کړې ده چې ستا مقدس کتاب ما ډېران ته غورځولی ما وبخه ما معاف کړه ما ورته وایي چې نه ښځې غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې دې له ما اسم ټچ کړې وې ګوتې وروړې تا به نه غورځولې که ما تې رومال څنډلې وې ما عزت ورکړې وې نو تا به دا نه وې غورځولې خو 3 کاله کې دې له ما عزت ورنه کړ دې 3 کاله کې دې کتاب ته ما په نظر د قدر ونه کتل ما تې دوړه ونه څنډله نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړو نو چې پالتو څیزونه دې غورځول دا دې هم غورځولې دا غلطي ما ده وایي چې نه زما غلطي د انګریزان خو اصول والا دي په کار دا وه چې ما دنه تپوس کړی وي چې دې دا وغورځوم که نه ما غلطي یو اوس وي زما او هلک سړی وي زما او ښځه وی زما دا هم جاړي زه هم جاړم دا زما نه زیاته جاړي وی دې درمیان کې ما ته دا وایي چې سړیه ما مسلمانه که زه مسلمانې که ما له خپله مسلماني نه راځي تا څنګه مسلمانه کړم
وی ما خپل سکالر ملا ته هغوی سکالر وی ما خپل سکالر لبوده چې ما مسلمانه کړي ښځې تا خو به ما ته له واده نه مخکې وې چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کې که زما بدې شي په دینونو کې اسلام مې بدې شي وی بس هغه قصې پرېږده شا به ما زر خپل سکالر لبوده او ما مسلمانه کا زما د زړه دنیا بدله شوې ده خطا زما زړه هغه نه دی پاته چې مخکې ابھی دل کی دنیا بدل چکی ہے شاب زر کوا ولی وی بس یہ چھوڑ دو یہ بات ولی ملی پریدا ما زر بول رہا زمان ٹھیونیم پا زور میرا کیا گی ما تا وی شاب گاڑی سٹارٹ کا گاڑی میں سٹارٹ کا دا میں کینو لو دا سل گئے وی جاڑ وی ما تا زر کوا شابا زر میرا سوا سارا نو نخی جمڑا نشب دی کتاب نه معافي غوښتل غواړم دا د سینې ته جوختول غواړم او ښه جاړم چغې وایم او معافي غواړم د دې کتاب نه خو ما ته پته ده چې بې د ایمان نه بېله زه ګوتې نشم ما مسلمانه کړه وی په لاره دا جاړي ډېره جاړي او ما ته سپیډ وهه او مړه نشم ای بلکل بدله وی د ما زړه دنیا بدله ښه دې ال خو وایه ولې ځکه جومات لري وی ما ته وی چې تا ما نه تپوس وکړو چې شی څه شو ما وی ما لاندې وغورځو ما ته دغې پورې پته نه وه چې دا ستاسو مقدس کتاب دی ما وی دا څه ډیري میري ده وی بیا چې تا منډه کړې ما چې دې کې جوړ څه د خاوند قیمتي څیزونه به نو ما په دې روشندان د کړکۍ کې درته کتل وی چې تا دا راوچت که که نه او د دې نه د هغه رومال وغیره لرې کړل او د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شو بال په شکل کې ما ورته کتل بره راتله په دې روشندان کړکۍ کې را دننه شوه او راتلو سره زما په سینه کې دننه ننوته اس یہ روشنی نے میری دنیا دل کی دنیا بدل دی ہے بس ابھی وہ میرا دل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا مجھے اپنا دل کہتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اللہ کا کتاب ہے سچا کتاب اور اس کے ساتھ جس دین کا تعلق ہے وہ بھی سچا دین ہے اور جس شخصیت پر یہ کتاب اتری ہے وہ بھی سچا رسول اور پیغمبر ہے وی بوم اتلا اغا مخبل ملا صاحب لا وی دیم کلمه شهادت وی مسلمان شو او یو زم برای نام مسلمانو مام د خپل ایمان تجدید وکړ دمارو دا واقع ما بیان کړی و زما یو دوست په دې پېښور کې بارګین والا دغه زمن په امریکا کې ما ورته لکه دا ما اورېدلی ټیکساس ته که څه شی دی غالبا ما ته وی اقه ځای ته زه لاړم چې تا راته کوم ځای خو تا په بیان کې کوم ځای ویلی هغه ښځې او هغه هلک هلته ځان له خپل مدرسه دارالعلوم جوړ کړی دی ټیکساس کې اسلامک سنټر یې خپل ځان له جوړ کړی هغه جینۍ چې اسلام مې بدي شي هغه نن د قرآن حافظ هم ده او عالم هم ده هغه هلک چې وي په جون کې مې مونځ نه راته نه مې کړی نن حافظ هم دی عالم هم دی او هغه جینۍ وی په ټوله دنیا آل لوړ ورته دی وی په ټوله دنیا کې د دې خو ډېر لوی سټډي په ټوله دنیا کې وی واحد زه هغه ښځه یم چې ما له الله پاک د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی